मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इस्तिलाहात बयान शुरू दी او په اصطلاحاتو کې بل یو اصطلاح چې دنو هغه د فعل معروف ده. فعل معروف د صرف په زبان کې وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم. د کم کار کون کې چې معلوم وي ناغې ته فعل معروف وي. جیسے ضرب زیدن زید نے مارا، زید وخلو کړل نو په دې ځای کې وخلو والا معلوم دی په دې جمله کې، نو دا ضرب چې دی دا فعل معروف دی. اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے، وخلو والا معلوم دی اور هغه زید دی. فعل مجهول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، اور فعل مجهول هغه فعل دی چې دای کون کې معلوم نی، جیسے ضرب زید امر مارا گیا، ضرب عمر امر مارا گیا، امر او خلیف. په دې ځای کې امر چا او خو په جمله کې پته نه لګي، نو کو چاته پته لګي چې چا واخلې دي نو د هغه څه حیثیت نشته. اصل کې په جمله کې پته نه لګي چې امر چا واخلې دي، نو دې ځای کې دا ضربا فعل مجهول، اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، دا پکې پته نه لګي چې دا وخون کې چې دینو دا څوک دی. فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے. فعل لازم دا هغه فعل دی چې فقط په فاعل باندې پوره شي، یعنی چې دا هغه فعل ذکر وشي ور سره د فاعل ذکر وشي نو خبره پوره شي، او د بل څه ذکر ته پکې ضرورت او حاجت نه وي. جیسے جلس زید زید بیٹھا، ذهب عمر عمر گیا، زید کیناست عمر لاړ. عربی جبه کې عمر دی عین میم ری وو دیته وی عمر، وو پکې نه وی لیکي. یو عمر دی هغه بغیر د وو نه لیکل کی، هغه کې درانه بعد وو نه لیکل کی. نو زید کیناست بس جلس فعل او زید فاعل دی کې بل ست اجد نشتا، بس د زیدن ذکر کول سره جلسا پورا شو، یعنی د دې معنی پورا واضح شو. دا شان ذهب عمرو عمر لاړ، نو ذهب لاړو سوک عمرو عمر، نو خبره پورا شو. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا، اور فعل متعدی هغه ته وایي چې هغه سره که صرف فاعل ذکر کې نه هغه پورا کیږي نه، بلکې مفعول هم سره ذکر کې. جیسے ضرب زیدن زید اوخو، سو کې اوخو، نو اوس ضرب فعل دی زید فاعل دی، لیکن ضرب لا پورا نه دی، د ضرب پورا مطلب واضح نه دی. نو عمرن چې دی وسره مفعول به ذکر کنو بیا د دې مطلب واضح شو. نو ضرب زیدن عمرن، زید اوخو عمرن عمر لرا، مارا زید نے عمر کو. غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے. غائب هغه ته وایي په عربي اصطلاح کې او د صرف په اصطلاح کې چې هغه سره خبرو نشي، دا خبرې په وخت موجود ني یا هغه سره خبرو نشي، یعنی هغه په مجلس کې ناست دی لیکن هغه سره خبره نه کیږي، دا هغه په باره کې بل چا سره خبره کیږي، نو دې ته غائب وي.
مطلب زید ما سره خوا کې ناس دی او زه عمر ته وایم چې د 10 منټو شو چې راغی نو زه چې د 10 منټه نو زوس عمر سره چې خبره کوم او د زید باره کې کوم نو زید دلته کې غائب دی اگر چې په مجلس کې حاضر ناستی لیکن د صرف په اصطلاح کې د علم صرف په جبه کې دی په غائب صيغه باندې یادېږي د دې لپاره د غائب صيغه استعمالېږي دا مطلب دی حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے حاضر هغه ته وي چې هغه سره خبر وشي نو اگر چې هغه د دنیا په بل سر کې په ټلیفون و سره خبر وشي لیکن خطاب و سره کیږي هغه سره خبره کیږي مکالمه و سره کیږي نو دیتا حاضر وي متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں اور متکلم خبر کون کی توئی واحد ایک کو واحد یو توئی تثنیہ دو کو تثنیہ دو توئی جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں اور جمع چدانو داد دونا زیاد توئی حرف اصلی حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو په عربی ژبه کې یو قالب دی یو سانچه ده چې هغه ته وی فعلا په فعلا کې یو فا ده یو عین دی یو لام دی کله چې ته په یو لفظ کې دا معلومه چې په دې کې بنیادی حروف کم دي اصلی حروف پکې کم دي او زائد په دې کې کم حروف دي نو هغه به د فعل په سانچه ورواچي نو د فعل په سانچه کې چې د فا په مقابله کې پای کې کم حرف راغی نو د اصلي دي د عین په مقابله کې چې کم راغی د اصلي دي د لام په مقابله کې چې کم راغی د اصلي دي د دې سانچې نه علاوه چې کم حروف راغلي د فا عین لام نه علاوه چې راغلي نو هغه ته حروف زائده وي پس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ چکم حرف د فا کلمہ د فا پزیوی اغی تا فا کلمہ ہوئی جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ کم حرف چی دا عین پزیوی اغی تا عین کلمہ ہوئی اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں اغی تا لام کلمہ ہوئی جیسے نصر فعل کے وزن پر ہے نصر دا فعل پا وزن دی نو پدی کی نون چی دی دا فا کلمہ دا او صاد چې دی دا عین کلمه او را چې دا نو دا لام کلمه ده یعنی نصرا چې د فعل په سانچه ور واچي نو نون د فا په ځای راځي نو نون ته فای کلمه وي صاد دا عین په ځای راځي نو صاد ته عین کلمه وي او را چې دا لام په ځای راځي نو را ته لام کلمه وي حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو حرف زائد هغه ته وي چې په وزن کولو کې په موازنه کولو کې نه د فا پزیوی نه د عین پزیوی نه د لام پزیوی جیسے اجتنبا افتعل کې وزن پر ہے اجتنبا د افتعل په وزن دی نو په دې کې حمزه د حمزه پزې زائد ده جیم د فا پزې اصلی دی تا د تا پزې زائد ده نون د عین پزې اصلی دی او با د لام پزې اصلی ده اس میں جیم ساکن فا کی جگہ اور نون مفتوح عین کی جگہ اور با مفتوح لام کی جگہ ہے پس جیم نون با حرف اصلی ہوئی پدے کہ جیم نون با دا حرف اصلی دی اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائد ہیں اور پدے کہ باقی کم حروف دی یعنی حمزہ اور تا دا زائد دی